وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخمر جمع والاسم شراب دا د ګناهونو جړه ده شراب څکل د دې وجې نه انسانو احادیث مبارکو کې او په قرآن مجید کې څو ځایه د شرابو د حرمت او د هغې د بدۍ بیان شوی دی د دې وجې نه انسانو د امام ضحاک رحمت الله علیه فرمایي چې څوک هغه د شرابو عادتي وي هغه مرګ داسې حالت کې راشي چې د قیامت په ورځ به دی مدهوشه راپاڅېږي یو صحابي دی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه هغه یو حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی هغه وایي څلور قسمه کسان دي چې هغه د جنت د خوشبویۍ نه به محروم وي دا به ورته نه نصیب کېږي نو هغې کې اعلان کې د جنت خوشبویۍ څومره لرې مصافحت نه خلک هغه محسوسوي یو د هغې نه بخیل دی چې دی به جنت د خوشبویۍ نه محرومه وي دویم نمبر احسان جتلاول والا او دریم نمبر عادتي شراب څکونکی چې کوم همیشه لپاره شراب څکي نه به یې دې نه محرومه وي او څلورم د والدینو نافرمانه نو له الله یې موږ د شرابو نه محفوظ وساتي لهذا دا غټ ګناه دی شراب څکل ګناه کبیره دی او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه نقل شوي د شرابو په باره کې چې لس کسان دي چې هغې باندې د الله تعالی لعنت ورېږي څوک هغه شرابو کې هغه مشغوله وي هغه څلور هغه د هغې نه چې لس کسانو نه چې دی نو هغه د حدیث کې هغې مفهوم بیان کړی دی یو د هغې نه دا دی شراب جوړولو والا शराब बनाने वाला नंबर दो जिसके लिए बनाई गई चा द पारा چې دا تیارول شي دا شراب هغه باندې د الله لعنت دی नंबर 3 उसकी पीने वाले पर چې څوک دا شراب څکي هغه باندې د الله تعالی لعنت ورېږي او नंबर 4 पिलाने वाले पर چې څوک دا شراب څکي چا باندې او پینزم نمبر داغی اوچتون کے اس کے اٹھانے والے پر ابانے دا اللہ تعالی لعنت تے او شپگم نمبر چه چا دا پارا اوچتول شی اوڑے شی چا خسا نو دا کس پاریوم دا اللہ تعالی لعنت وریگی او وم نمبر داغی تجارت کول والا چه سوک دا شراب و تجارت کبھی ابانے دا اللہ تعالی لعنت وریگی او اتم نمبر تجارت کروانے والا چاوانی چه تجارت کولی شي د شرابو ناغه باندې باندې الله تعالی لعنتی او نهم نمبر بیچنے والا چې څوک دا شراب خرڅول او د دې کاروبار کوي او لسم نمبر خریدنے والا چې څوک دا شراب اخلي ناغه باندې لعنت دی نو لهذا شراب دی کې دا لس هغه بدای دی او دای لس قسمه خلق دی چې دی شرابو کې هغه منسلک دی او دی کې مشغوله وي دا کاروبارونه کوي هغې باندې د الله لعنت ورېږي یو حدیث مفهوم دی چې څوک وایي شراب خور وي شراب څکي نو دی به د قبر نه داسې حالت کې راوځي چې لکه مردار ځناور مړ شي او د هغه نه څومره بد بوی ځي د هغې نه زیاته بدبویي به یې شرابي د خولې نه ځي الله یې موږ د شراب څکلو نه او دې که چې څومره دا لس کسه بیان شو د دا یې ټولو نه الله موږ محفوظ وساتي برحمتک یا